بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو په یو دعا کې ناست او دعا زموږ یو ملګری دی پرویز خان چې بیګا 9 بجې خور ته وسپارلی شو. د دې مرګونه کیږي، خو د دې خبرو مقصد مې دا دی چې دا ژوند ډېر مختصر دی. په روټۍ ناستو او ساعتي ووتله. د انسان ژوند دغه دی، دا نه چې یو سړی یا په هسپتال کې و یا داسې بیمار و چې هغه د مرګ و انسان ته پته لګي، دوکان ته راغی، سودا یې وړله او کور کې روټۍ خوري، وفات شو. بیګا مسله وه، په مسله کې امام مسجد وایي چې موږ سره سار ښه ګپې شپې ولګولې، د شپې د ملګرو سره هم ښه ګپې شپې لګولې دي. زه پې ولې خبرې کوم؟ کتونکو زموږ سره ډېر نږدې وخت پاتې شو. د پرویز په 400 کې دفتر و او د 400 نوي چې څومره صحافیان راغلي وو، نو هلته کې به ناست وو، د هغه ځای نه به یې زده کړه کوله. موږ بلو د یو واسکټ ذکر کړی او واسکټ بیا ما هغې خلکو ته ورکړه، ما یې دی د لاس نښه ده، دا واخلې چې نو هغې واغسته. خو د پرویز باره کې زه یو خبره شریکوم چې کله زما په خیبر نیوز کې سلیکشن و، انټرویو مې وه، نو زما کپړې صفا نه وې، نو ما د پرویز ته پته ولګېده. نو یې مړه زما لږې کپړې خو نه دي، نو چې کپړې واچولې نو هغه لږ د قد نه کم و، زه لږ اوچت وم، دا پنسې به لنډې وې، نو هغه به ما داسې داسې کولې. ډېر نږدې ورسره پاتې شي. څومره کتونکي چې دي د هغوی نه اپیل کوو چې دعا ورته کوئ. 2 بچي وو او د درېیم الحمدلله خوشخبري به راځي. کور والی دې وخت کې هسپتال کې د دعاګانې ورته کوئ چې خدای پاک صحت ورکړي. یو ډېره غمجني ده، کله چې یو بالولي ته رالو ورسره میلاوېدو، بیګا د هغه په جنازه کې ډېر ګڼ شمېر کې د خلکو چې ګډون وکړو، دا د هغه د خدماتو نتیجه وه. د بالولي د خلکو دپاره به یې جګړه کوله، د غریب دپاره به یې چې کوم دی نو موږ ته ښودنه کوله، سیاست به هم کوو، مقام پرست انسان و. ورور یې یو ډېر سینیر جرنلسټ دی، دا ما سره چې خوا کې هم ناست دی، فیصل صاحب او ایاز خان صاحب ورور دی، موږ د هغه نه ډېر څه زده کړي دي. د صحافت جراثیم هم پکې وو، اکثر به موږ سره کیمرامیني هم کوله، پروګرام لوم ته نن نشته، به دغه ژوند دی. پرون سهار ښه ټیک ټاک و، امام سره ناست، کلي کې ګرځېده، بچو سره لوبې وکړې او فیصل ورته یې ورشه دوکان نه سره وړه، یو سودا یې راکړې ده. فیصل داسې وه که نه؟ بلکل جی. ته دوکان ته ولېږه؟ دوکان ته مو لېږه، سر پوله مال سرم به راوړې، ماچس به راوړې. نو بس هغه کې خو به داسې وو چې یو څیز بیا راواخېسته، لږ ذهن سوچونه کې به ګرځېده. نو بیا ورته ما وویل مازده چې دا کومه سودا دې پرېښې دا راوړه. نو هغه وایي زه وږی یم ډېر زیات دی وخت کې، مازده ته روټۍ وخوره، بیا خیر دی لاړ شه، جمع به مو شي، دوکانونه به اوس بنده وي. خو زه داسې انګڼ کې ماشومانو سره مشغول وم، دی روټۍ ته ناست و چې ما داسې بره برانډې ته میز ته وکته، دی میز باندې الټه پروت و، مطلب نیمه روټۍ ده خوړلې وه. ډاکټر ته دی کې ما کال وکړو، هغه رالی، دا ما کټ کې سملو، خو ما ته اندازه وشو چې دته هارټ اټیک دی. نو ډاکټر هم رالی، هغه چې ودن 5 منټس هغه راورسېده چې د بي پي چیک کړله، پلس ریټ د ده بالکل 0، هغه ویل دا پاک رسېدلی. نو هغه آخري نوړی د هغه ما د خولې نه په خپله ګوته باندې رابار کړله، بس چې څه رزق کې نصیب وګینې هغه به بچو سره روټۍ خوړه د سکول نه چې به راله. خو په دغه ورځ د پرون وویل چې زه ډېر وږی یم او زه خیر مخکې روټۍ خورم. بس چې څه نصیبه وه د هغه الله پاک په دې دنیا چې څه وه هغه د وخوړله وه، چې کومه نه وه نوله ما د خولې نه په ګوته را لرې کړه. بس الله دې وبخي زما ټولو ملګرو، مشرانو، کشرانو، ستاسو په شیشه چې کم ملګري دي، ټولو ته زما دا خواست دی چې خپلو دواګانو کې یاد ساتئ، الله دې مغفرت نصیب کړي. مهرباني. کتونکو یو باچا انسان و، د خبرو مقصد هم دا چې یو خو دعاګانو اپیل کوو،
او دویم دا وایو چې ژوند ډېر مختصر دی، ډېر لږ پاتې دی، هېڅ پته نه لګي څه ټیم زموږ نه څه وځي ښه. نو خپل نیتونه، خپل عملونه، خپل کردارونه، منافقت، کینه، بغض، حسد دا لرې کول دي. الله دې پرویز خان له جنتونه ورکړي، الله دې د هغه خاندان له صبر ورکړي، الله دې د هغه په بچو باندې د هغه سایه او د دې وروڼو ته هم ډېر ګران و، رشته دارو ته ډېر ګران و، ماماګانو ته ډېر ګران و، د ماماګانو بچو چې کم دی د هغه د وړاندې کشر و خو غږ بیا نه کوو، ولې چې د هغه خوی ته به یې کتل، د هغه زړه ته به یې کتل. نو موږ ورسره ډېر کلونه، میاشتې نه کلونه ورسره موږ یو ځای پاتې شو. خو نشته دی راغلي دغه دعا له تاسو ته دعا اپیل کوو چې الله پاک هغه له جنتونه ورکړي. ډېره مننه.